جمله ستوي نو بیا پاغه د تخړې خبرې کړې وي ما تاسو ویلو لفظ نه دی یو لفظ چې ځان لې هغه ته مفرد وای ٹھیک شو او دا مفرد چې دا بل مفرد سره چې جمع شي کنه بل مفرد سره جمع شو نو د دینه مساوي مرکب جوړ شو ٹھیک شو نو دا مرکب بیا تقسیم شي یو ته وای مرکب ناقص او یو ته وای مرکب تام مرکب ناقص او یو ته وای مرکب تام د تام مطلب د تام ته جمله وای د تام ته څه وای جمله ورته وای او د ناقص ته جمله نشي ویلې ځکه نیمګړی وي نیمګړی څنګه وي خبره پکې نیمګړی وي نو دا هغه خبرې په مطلب څوک نه پوهیږي او مرکب تام څه ته وایي چې هغې کې خبره پوره او هغې پوره خبرې ته جمله وایي نیمګړې خبرې ته جمله نه وایي پوره خبرې ته جمله وایي چې د خبرې په مطلب پوه نه شي که نه نیمګړې خبرې نو هغې ته ناقص وایي نیمګړې خبره ده او چې کومه پوره خبره یې که نه پوره او په مطلب باندې انسان پوه شي او د هغې په مطلب ته رسېدی شي نو هغې ته جمله وایي نو جمله بیا تقسیم شوه نو ما تاسو ته ویلي جمله بیا دوه قسمه ده یو ته وایي جمله اسمیه ٹھیک شوه او یو ته وایي جمله فعلیه یو جمله اسمیه وه یو فعلیه وه ٹھیک شوه اسمیه او فعلیه نو ګورئ اسمیه جمله اسمیه څه ته وایي چې د اسم نه کومه جمله شروع کیږي چې په شروع کې د کومې جملې اسم وي که نه هغې ته جمله اسمیه وایي او چې د کومې جملې په شروع کې فعل وي هغې ته جمله فعلیه وایي نو بیا دا جمله اسمیه مونږ تقسیم کړه ما تاسو ته ویلي د جمله اسمیه چې د کوم اسم نه شروع کیږي د کوم نوم نه هغې ته مبتدا وایي هغه کم اسم نه چې شروع کیږي هغې ته مبتدا وایي او چې کوم هغه د اسم نه پس چې کومې خبرې هغې ته خبر وایي نو دا خبر چې دی که نه دا د دې مبتدا باره کې چې دا مبتدا نیک دی نو دا نیکوالی خبر دی دا نیکوالی د دې مبتدا دی دا مبتدا بد دی دا مبتدا ښکلی دی دا مبتدا بدرنګه دی دا مبتدا اوږد دی دا مبتدا لنډی دی دا مبتدا غټ دی دا مبتدا کمزوری دی نو مبتدا باره کې ټولې خبرې کېږي نو چې د مبتدا باره کې کومې خبرې کېږي هغې خبرو ته خبر وایي ٹھیک شوه نو بیا به تاسو ته ویلې د مبتدا او د خبر د مبتدا او د خبر د دې دواړو مونږه بیا خپل قواعد ولیکل چې د مبتدا او د خبر درې قواعد دي کم قواعد دي اول دا چې مبتدا او خبر دا به همیشه مرفوع وي حالت رفع کې به وي مبتدا او خبر به همیشه حالت رفع کې وي مبتدا او خبر به همیشه حالت رفع کې وي یو خبره دویم قاعده څه وه چې مبتدا وسعت لحاظ سره به معرفه وي او د او خبر چې دا به نکیری وسعت لحاظ سره به مبتدا معرفی او خبر به نکیره وي ٹھیک شو او د جنس لحاظ سره د جنس لحاظ سره به دواړه یو شانتي وي که مبتدا مذکر وي نو خبر به مذکر که مبتدا مؤنث وي نو خبر به مؤنث او عدد لحاظ سره به دواړه یو شانتي وي مبتدا او خبر به یو شانتي وي که مبتدا واحد وي خبر به ضرور واحد وي که مبتدا تثنیه وي خبر به ضرور تثنیه وي که مبتدا جمع وي خبر به ضرور جمع وي ٹھیک شو دا هم تثنیه که مبتدا جمع خبر هم جمع ٹھیک شو اول د واحد مذکر لږ مثالونه لیکو واحد مذکر منصرف منصرف هغې ته وایي چې تنوین وي پې ٹھیک شو او بیا به د هغې نه پس واحد مؤنث او څه به پکې منصرف او څه به غیر منصرف وي انشاءالله نو ګورئ ورته واحد مذکر اسماء واحد مذکر جمله واحد مذکر جمله واحد مذکر جمله نو اوس ګورئ د واحد مذکر جمله لیکو لکه مثلا ګورئ زید اوږد دی نو زید اسم علم دی که په ده تنوین راغلی دی دا د دې مطلب دا نه دی چې دا نکره دی ٹھیک شوه نو دا اسم علم دی اسم علم همیشه معرفه وي نو مبتدا به معرفی خبر به نکری نو څنګه وګورئ زیدون چې حالت رفع کې دی خبر به هم حالت رفع کې وي زیدون زویم زید اوږد دی یا زویم زید نیک دی زیدون صالح ٹھیک شو معنی سره زید نیک دی زید نیک دی ٹھیک شو ها بیا ګورئ ورته زید اوږد دی زیدون همدغه زیدون به ولیکو زیدون طویلون اوږد ته طویل وایي طویلون
ګوره اوس دا طویل چې دا صفت ته دا اسم نه دی ګوره اسم چې کوم وي کنه هغه معرفي او د اسم نه بغیر چې څونه شیزونه دي هغه بیا نکره وي هغه باندې که تنوین وي هغه به نکره نو موږ به مبتدا نکره اخلو او خبر مبتدا به معرفه اخلو خبر به نکره اخلو مبتدا به معرفي خبر به نکره وي نو ګوره زید واحد دی خبر واحد زید واحد خبر واحد زید حالت رفع کی خبر حالت رفع زید مذکر خبر مذکر زید اعراب کی حالت رفع کی دوانه دی ٹھیک شو جنسی لحاظ سم دوانه مذکر دی عدد لحاظ سم دوانه واحد دی ٹھیک شو وسعت لحاظ سره با دوانه د یو بل خلاف دی مخالف کوي مبتدا به معرفي خبر بنه کړي او نور د اسم چې کوم درې قسمونه دي اعراب جنس عدد دي کې به یو شانتي وي ٹھیک شو نو زید طویل زید اوږد دی زید اوږد دی زید اوږد دی ٹھیک شو ها احمد یا مدقه زید لیکي زید جمیل زید خسته دی جمیل زید خسته دی ٹھیک شو زید حسن زید خدے اچھا ہے زید خ انسان دے خدے یعنی اچھا ہے زید اچھا آدمی ہے ٹھیک شو زید ڈاکٹر دے زید طبیب زید ڈاکٹر دے ٹھیک شو بیا ورپسې ګورئ زید ولاړ دی زید قائم زید ولاړ دی ٹھیک شو دا د مذکر واحد اوس ګورئ د مؤنث واحد لیکو ها واحد مؤنث اسماء واحد مؤنث جمله نو اوس ورته ګورئ ها زینب وګورئ زینب چې دی کنه دا منصرف دی که غیر منصرف دی ګورئ نو دا یاد وساتئ د غیر منصرف او تاسو ته ما قسمونه ویلو په هغې کې یو دام دی چې کوم عربي نومونه دي د ښځو عربي نومونه غیر منصرف دي نو زینبو په دې باندې به تنوین نه راځي زینبو حالت رفع کې به زینبو وي حالت نصب او جر دواړو کې به زینبه وي ٹھیک شو نو دلته اوس موږ سره مبتدا معرفه مبتدا چې دی هغه به حالت رفع کې وي خبر به حالت رفع کې وي موږ مبتدا جمله وایو نو جمله مبتدا او خبر باندې مشتمل وي نو مبتدا او خبر دواړه به همیشه حالت رفع کې وي نو دلته موږ سره زینبون نشو ویلی ځکه دا منصرف دی غیر منصرف دی منصرف نه دی که منصرف وي که نه که منصرف وي نو بیا پې تنوین راځي او غیر منصرف باندې تنوین نه راځي او عربي چې څومره د ښځو چې عربي نومونه دي ټول غیر منصرف دي په هغې باندې به تنوین نه راځي یو پیش به پرې راځي حالت رفع کې نو زینبو استاذتون دا استاذ چې دی دا موږ سره استاذتون یا معلمتون یا مدرستون دواړه ویلی شي زینب استاذه ده ٹھیک شو ها دې نه پس بیا فاطمه اوږده ده نو فاطمه هم وګورئ تاسو یاد وساتئ ما تاسو ته ویلي وو عربي چې څومره نومونه دي د ښځو عربي نومونه غیر منصرف دي نو فاطمه باندې به هم حالت رفع کې یو پیش راځي طویلتون
तवीलतुन, फातिमतु तवीलतुन। नो याद साथै मोंग सर मुब्तदा मारिफवी او खबर बन नकीरवी नो په नकीरी علامت سره تنوین بپیوی فاطمه فاطمه اوګدا اوګدا دا ٹھیک شو بیا دې نه پس ته عائشہ خایسته ده عائشہ تو بوایو ها غیر منصرف ته غیر منصرف باندې تنوین ناراضی عائشہ تو جمیلتن عائشہ تو جمیلتن جمیلتن عائشہ خایسته ده عائشہ خایسته ده ٹھیک شو دین پس بیا ګورئ حفصہ ډاکټر ده حفصتو طبیبتن اوس وګورئ موږ سره مبتدا حالت رفع کې نه خبر به حالت رفع کې مبتدا به موږ سره همیشه معرفي خبر برا سره همیشه اکثر برا سره خبر نکروي مبتدا موږ سره حالت رفع کې نه خبر هم حالت رفع کې مبتدا مؤنث تا خبر مؤنث مبتدا مؤنث خبر مؤنث مبتدا مؤنث خبر مؤنث مبتدا مؤنث خبر مؤنث ٹھیک شو نو حفصه مؤنث سره خبر ورله ضرور مؤنث راوړي نو طبیبتن حفصه ډاکټر ده لیډي ډاکټر ده ٹھیک شو ها مریم ولاړه ده نو مریم ته وګورئ دا به منصرف که غیر منصرف نو غیر منصرف به ځکه وي چې عربي نوم دی د ښځو عربي نومونه غیر منصرف دي مریم قائمتن قائمه وختي چې زید قائم مونږ ویلو زید مذکر نو قائم خبر ولا مذکر راغی دلته مریم مؤنث ده نو خبر به ولا مؤنث راوړي قائمتن بلی کی قائمتن مریم ولاړه ده ٹھیک شو نو دا د واحد اسماء لږ مونږ ته پریکټیس وو اوس د تسنیه د غیر منصرف مذکر او مؤنث د دوانو جملې جوړول د غیر منصرف جملې ٹھیک شو هغه ته ګورئ ابراهیم د پیغمبرانو نمونه چې څومره دي کنه د شپږو پیغمبرانو نه علاوه څومره پیغمبران چې دي دا غي نمونه غیر منصرف دي نو موږ مبتدا او خبر دواړه حالت رفع کی وی مبتدا معرفی خبر به نکری مبتدا چې واحد خبرم واحد مبتدا تسنیه خبرم تسنیه مبتدا جمع خبرم جمع او مبتدا چې غیر منصرف وی نو خبر خو اکثر دغه راځي نکره راځي نو ګوره ودا مونږ اوس د غیر منصرف اسماء دغه اخلو نو ګوره ابراهیم علیه السلام د پیغمبر نوم دی ابراهیم غیر منصرف ته په دبالې پیش راغی او ابراهیم نبی دی ابراهیم علیه السلام د الله نبی دی نبی ابراهیم علیه السلام نبی دی نو ګوره نبی ته وګورئ نکره دی ابراهیم معرفه دی نبی غیر منصرف ته او ابراهیم غیر منصرف ته ٹھیک شو بیا ګوره اسماعیل علیہ السلام اسماعیل نبی اسماعیل علیہ السلام نبی دی ٹھیک شو محمد وګورئ محمد صلی الله علیه وسلم هغه منصرف دی محمد دلته ورته لیکو منصرف او دا غیر منصرف دی ها غیر منصرف او منصرف ها ٹھیک شو نو غیر منصرف محمد
रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुन, रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल दे। ठीक छा। बया गोरे जिब्रीलो, जिब्रील अलैहि सलाम, जिब्रीलो नो गोरे द फरिश्तों नमूना हम गैर मुनसरिफ थे। जिब्रीलो, जिब्रीलो मलकुन, मलकुन। ठीक छा। जिब्रील अलैहि सलाम मलाइका दा, फरिश्ता दा। ठीक छा। दा हम गैर मुनसरिफ थी। हाँ, उसामा तो दा से दसड़ू नमूना चाहिए आखिर की गोल दावी मागाम उसामा तो गैर मुनसरिफ भी। उसामा तो सादिकुन, सच्चा है, सादिकुन। ठीक है। उसामा, उसामा सादिक थे यानी सच बोलने वाला है। उसामा रिख्तुनी इंसान है, रिख्तुनी दे। ठीक है। दादा गैर मुनसरिफ में रदले मिसाल में लोग लिखा उस पर मुसन्ना मुज़क्कर जुमले, मुसन्ना मुज़क्कर जुमले। ठीक है। मुसन्ना मुज़क्कर जुमले नो मुब्तदा ब तस्निया और नो खबर ब मुल्ला तस्निया रोडो नो गोरे और ज़ैदुन, ज़ैदुन व हामिदुन दादवाना उस मुब्तदा छु। ज़ैदुन व हामिदुन दादवाना मुब्तदा छु। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी ओ गोरे खबर मुल्ला उस आनी रागे सालिहानी नो आनी दो पेश और आनी दा हालत रफा दी। हाँ, आनी او بیا د دې تسنیه چې کوم دغه دی کنه د اني چې کوم حالت نصب او جر هغه عین دی نو اني حالت رفع आवाज دی. ٹھیک شو. زید او حامد نیکان دي. ٹھیک شو. بیا جبريل و میکال ملکان. جبريل علیہ السلام جبريل و میکال اوس ګوره دوه فرشتي شوي میکائیل علیہ السلام و میکالو ملکانی دوانا فرشتی دی. ملکن ملکانی او ملائکتن ملکانی. ٹھیک شو. جبریل و میکائیل علیہ السلام دو فرشتی دی. ہاں. نوح علیہ السلام و صالح. نوح و صالح. نوح علیہ السلام نوح و صالح و صالح. نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام رسولانی دوانا رسولان دی. رسولانی دوانا رسولان دی. ٹھیک شو. نو دا مذکر تسنیه مذکر جملے وی. تسنیه مذکر جملے اس انشاءاللہ آئندہ درس کی با انشاءاللہ مونگا دا تسنیه مؤنث جملے جوڑو او بیا با دا جمع مذکر و مؤنث دوانو جملے جوڑو انشاءاللہ. اول با جمع مذکر جملے جوڑو کو بیا با جمع مؤنث جملے جوڑو کو انشاءاللہ او بیا با دوانو مکس جوڑو کو مذکر و مؤنث په یو جمله کې راولو او بیا با داغي خبر لیکو.